السلام علیکم. چې الله وغواړي هغه ته اولاد ورکړي، چې الله ونه غواړي هغه ته اولاد نه ورکړي. خو الله چې وغواړي چاته نارینه ورکړي، چاته الله وغواړي چاته هلکان ورکړي، چې الله وغواړي چاته جنکۍ ورکړي. دا قشانتې الله جل جلاله په نوخال کې د یوې جنۍ نه هلک ساز کو چې د هغه جنۍ عمر 19 کاله د اتو خویندو خور وه او دا د ټولو نه کشرۍ وه. خو د دې جنۍ عمر 19 کاله و چې نوم یې خرا کېدو، چې اوس نوم یې حسنشاه دی، چې دا واقعه په نوخال کلي کې مخې ته راغلې او د دغه حسنشاه کور مور او پلار ډېر سخت خوشحاله دي چې دا د الله تعالی ماته دریم زوی مې راکړو. خو عزتمنو چې د ده نه خلک څنګه ساز شو، کو تاسو غواړئ چې پوه شو نو موږ سره تر اخره پورې اوسئ، تاسو ته به د پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تر اوسه پورې کو چې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د الله تعالی در ډېر غټ دی، د هغې کې د هېڅ څه کمی هم نشته دی. الله تعالی وغواړي د جنۍ نه خلک سازېدلی شي، الله تعالی وغواړي د خلک نه جنۍ هم سازېدلی شي. د الله تعالی په در کې هېڅ څه کمی نشته دی. څنګه په نوخار کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د خرا جنۍ چې 19 کاله و، دا د اتو خویندو اخرنۍ یعنې کشرۍ خور وه. د دې دوه وروڼه وه، په دې ډېره قابله وه. د خرا پلار وایي چې یعنې په دې باندې موږ هله پوه شو چې په ده باندې موږ د 10 کالو نه مخکې پوه چې دا د 10 کالو شو، موږ ته پته ولګېده چې یعنې دا خو جنۍ نه ده خلک دی. بیا موږ سره کوشش ونه کړو، اصل ډاکټر صاحب سره رابطه ونه ساتل. موږ ویل ځه کو په قسمت باندې کو جنۍ وي جنۍ به شي او که خلک وي نو خلک به شي. 4 میاشتې بعد د ده په مخ باندې حجامت راغلی، نیښته راغلل او د خلکانو خویبي پکې پیدا شو. نو اوس چې یو څو ورځې ماتم چې وکتل نو په ده باندې دردونه راغلل. چې دردونه راغلل موږ ټولو خپلو کې مشوره وکړله، یعنې پېښور ته ما وستو. پېښور کې ډاکټرانو سره مشوره وکړه، ډاکټرانو راته مبارکي راکړه، راته ویلې ډاکټرانو ویلې چې دا یې اسلام آباد ته بوځئ او د ده به هلته کې پوره علاج به وشي او انشاءالله تاسو فکر مه کوئ دا جنۍ نه ده خلک دی. دوی سمدستي لاړه او د اسلام آباد کلثوم هسپتال ته ورغلل او هلته کې د دوی علاج یې وکړو او الله تعالی په خپلو قدرتونو باندې جنۍ نه خلک ساز کړو. چې کور ته راغلل نو په کور باندې ډېره غټه خوشحالي وه، ځکه عزتمنو چې د جنۍ نه خلک ساز شي. اول جنۍ وه او بیا وروسته کې خلک شو. نو پلار یې ډېره سخت خوشحاله ویلې چې زما 2 زامنو او نور څوک مې نو او الله تعالی ته دا دریم زوی مې راته راکړ. او حسنشاه مور او پلار دې الله تعالی دا قشانتې خوشحاله ساتي او اوس دې ورته الله تعالی دې ورته نیکمرغه کړي، د مور او پلار عزت وکړي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.